أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. نن درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 16 17 18 درې آیاتونه چې ناغه ویل کېږي. دا هم د پرونی سبق سره او پرونی قصې سره تعلق چې نو هغه ساتي. کله چې الله رب العزت چې نو هغه شیطان مردود کړلو نو بیا شیطان په دغه وخت کې چې نو هغه الله پاک نه اجازه وغوښتو. الله رب العزت ته چې ما ته مهلت راکا تر د قیامت پورې. الله رب العزت وی تا ته مهلت دی چې نو هغه د اولنۍ شپېلې د پوکي پورې. اوس دا اولنۍ شپېلې پورې چې کله دته مهلت ورکړی شو نو بیا د شیطان دی نو د بیا په دغه وخت کې د خپل جرم د خپل ګناه اعتراف ونه کړلو بلکې دی چې نو هغه د خپل جرم په ځای باندې تقدیر چې نو هغه په اړ کې واغستو. العیاذ بالله الله ته چې دا خو تا ګمراه کړلم تا زما په ځای نو هغه په مقدر کې داسې نوې لیکلی تاجنه نو هغه د قشانت زمات نو په د باندې ازمیخ نه وکړي زه به ولې ګمراه کېدم. نو د بنی آدم د الله تابعداري خدا ده چې انسان نه کمې کوتای غلطي وشي او د خپل ګناه نه نو هغه طرف ته دغه منسوب کی. نو دا د شیطان کار دی چې د خپل غلطي چې نو هغه خپل ګناه طرف ته منسوب کوي بلکې د چې نو هغه په بل باندې وراړي. نو شیطان هم قال فبما اغويتني بسبب اغوائك اے الله تا چې په کوم سبب باندې سوچ نو هغه گمراه دی کړلم نو وس بز سکم لاقعدن لهم صراطك المستقيم زبا کینم چې نو هغه دوی تستا په نغه لار سم لار برابر لار باندې. اوس چې نو هغه ستا کوم سم لار ده تفسیر خازن کې لیکلی دی یعنی دوی چې کم د وحدانیت لار ده نو زبا دوی ته پاغه کې شکوک او شبهات اچوم. کما چې نو هغه د اطاعت لار د پاغه کې ورته چې نو هغه شکوک اچو کې اوسړی چې نو هغه وحدانیت راوړي. تفسیر خازن کې لیکلی وی شیطان ورته چې ګوره تو د خپل پلار نکه د دین چې نو هغه مخالفت کې ستا پلار د چې نو هغه په دغه دین چلی د توس په دې چلیږي وی کې اوسړی چې نو هغه به موز عبادت وغیرہ د حج به کولو نو د ورته تو حج لزه دوره پیسې دا چې خرج کړي نو د پوزیټ نه هغه تو خپل کور کجه نو هغه خزه بچو باندې ول نه خرج کړي کې اوسړی به جهاد لتللو نو شیطان به ورته چې نو هغه دا وسوسه چولې چې تو جهاد کې نو کور کې خزه بچو چې نو هغه په ډوډۍ ګټه دا غویل چې نو هغه په صحیح طریقې سره جامه پیزار کو دا مستاد پر لوی جهاد دی. الان کې دا د جهاد نه چې نو هغه انکار شیطان اغوا ده. وسو مونږ ګورې تاسو ډېر خلک اکثر چې کله د قوي باران زمونږ په ځای باندې چې نو هغه لا جهاد فرض عین نشته خو به کم ځای فرض کفایه ده دی نو جهاد د یاد ساتي جهاد اقدامي هم جهاد دی او جهاد دفاعي چې نو هغه دا هم جهاد دی. د حضور د سیرت نه دا دوانه چې نو هغه ثابت دی. بعض خلک په دې کې خطا کېږي هغه چې جهاد دفاعي شته خو جهاد اقدامي نشته. د سره د حضور د سیرت او د حدیثو نه انکار دی. حدیث کې دا دوانه چې نو هغه د ذکر شته دوانه چې الله پیغمبر کړی دی. نو بهرحال دی چې نو هغه ورته دا خبره کوي نو استاد لپاره د لوی جهاد دی چې نو هغه دا وکړي نو دی به ورته شیطان وی چې زه به دوی ته په دغه سمه لار کې ناسم زه به دوی ګمراه کوم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم دې ته بچنه نو هغه مونږ د هر طرف رازو د مخ کې نه هم د شاته نه هم د خی طرف نه هم ګس طرف نه هم یعنی دا مبالغه په دې خبره کې ده چې د هر طرفه به زه دوی ته راځم او دوی بچنه نو هغه ګمراه کوم. د یو حالت کې په یو صورت کې چې نو هغه به هم نه پرېږدم په هر صورت کې چې نو هغه به زه د دوی د ګمراهۍ اسباب چې نو هغه پیدا کوم.
بیا تفسیر چې نو هغې کې لیکلی دی، خازن کې هم لیکلی او تفسیر مدارک کې چې نو هغې هم لیکلی دی. وی چې لآتینهم نه معنی څه ده؟ نو زید به دوی ته چې نو هغه راتلل کوم من بین ایدیهم د دوی چې نو هغه د مخکې طرف نه. مخکې انسان ته چې نو هغه جنت او جهنم دی، هغه مراحل دي، نو زه به دوی ته په هغې کې شکوک او شبهات اچوم. ومن خلفهم د شاته دنیا طرف نه به ورته راځم، نو شاته دنیا د دنیا پاتې کېدونکې ده، نو دنیا به زه دوی ته چې نو هغه مزین او ښایسته به کړم، نو دوی به د دنیا په طلب کې ولګي، د هغې به دا کوي. وعن ایمانهم دوی ته به د ښی طرف په راځم. ښی طرف نه مقصد دا دی چې دوی کم اعمال حسنه کوي، په ښه کارونه کوي، نو په دغه ښه کارونو کې به زه دوی چې نو هغه الجا وهمه. وان شمائلهم او دوی ته به د ګس طرف په راځم، نو د کم چې دوی ګناهونه او سیئات کوي، نو دغه به ورته راولم، د ګس طرف په به دا کوم. نو مختلف طریقو سره به زه دوی چې نو هغه په دغه هر کار کې نو هغه ګمراه کوم، پرېږدم به یې نه. بیا تفسیر مدارک کې چې نو هغې ورسره دا هم لیکلی دي، ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم. نو وایي جهاد چې نو هغه خو شپږ دي، مخې ته، شاته، خی، ګز او فوق تحت، د پاسه او لاندې. نو دا خو شپږ جهاته دي، او په شپږ جهاته کې د چې نو هغه د څلورو تذکره وکړله او د دوو تذکرې چې نو هغه یې ونه کړله. یو چې نو هغه د فوق د پاسه طرفه او یو تحت د لاندې طرفه. تفسیر مدارک کې ذکر کړل وی د دې دوو طرفو چې نو هغه ذکر ولی ونه کوم، نو د دوو طرفو ذکر دی وجې نه وکړو چې بره طرف نه د الله رحمت دی، نو د الله رحمت ته شیطان چې دی نو هغه حایل پکې نشي جوړېدی. کله چې الله پاک په خپل بنده باندې رحمت کوي، نو شیطان په دغه کې حایل نشي جوړېدی، نو ځکه د شیطان د هغې تذکره ونه کړله. ومن تحتهم او د لاندې طرف نه چې دی نو هغه ولې نشي راتلی؟ نو د لاندې طرف ځکه نشي راتلی چې لاندې طرف نه سجده د ځمکې طرف نه، نو دی خو د غرور نه ډک دی، نو دی خو دغه کولی نشي. دویمه وجه ذکر کړی چې ومن تحتهم لاندې طرف نه ولې د ونه وي؟ نو لاندې طرف خو هغه ښکته دی، لاندې راځي، او شیطان کې خو عجب او تکبر دی، نو دی خو ځان د چا نه کم حسابی نه، نو ځکه دا دوه جهته یې ونه وي او څلور جهته چې دی نو هغې ذکر کړل چې د دې هر یو طرفه به زه راځم او زه به دوی ګمراه کوم. ولا تجدو اکثرهم شاکرین، الا ته به نه مومې اکثر د دوی نه چې دی نو هغه څه شکر گزار. نو اوس وګوره شیطان په خپله خبره کې څه حده پورې چې دی نو هغه صحیح دی، څه حده پورې چې دی نو بلکې کافي حده پورې شیطان چې دی نو په هغې کې کامیاب دی. څنګه چې قرآن کې الله رب العزت فرمایي مخکې به راشي وصدق علیهم ظن، شیطان په دوی باندې خپل هغه ګمان، خپله خبره چې دی نو هغه صحیح کړله. دنیا کې چې دی نو هغه وکتلی شي څه د پاسه چې دی نو هغه 900 اربه خلک دی، 900 اربه کې چې دی نو تقریبا 2 اربه چې دی نو هغه مسلمانان دي. بیا په 2 اربه مسلمانانو کې چې دی نو دا هم تش د کلمې مسلمانان دي، صحیح مسلمانان چې د الله په هر حکم او د الله د پیغمبر په طریقې باندې چلیږي، کامل مسلمانان هغه چرته په شمار باندې نو. نو ځکه وایي چې شیطان خپله خبره کې چې نو کافي حده پورې رښتیا شولو. ولا تجد اکثرهم الا تو به ولا تجد اکثرهم، تو به نه مومې اکثر د دوی شاکرین، ستا چې نو هغه شکر گزار، ستا چې نو هغه موحد، ستا چې نو توحید منونکي. کله چې د تکبر وکړو قال اخرج منها، نو الله ورته اخرج منها، د دې ځای نه اوځه، دا جنت دی او جنت چې دی نو هغه د متکبرینو ځای نه دی. جنت ته به همیشه چې دی نو هغه عجزي کوونکي خلک ځي. تو عجزي نه کوې، تا کې عجزي نشته، چې عجزي نه پکې نشته، نو د دې ځای نه اوځه، ستا دپاره دا ځای نه دی. مذعوما، تو چې نو هغه به مذعوم وي، ذلیله به هر څوک به تا چې دی نو هغه په ذلت باندې یادوي. اوس وګوره کافر هم د شیطان د نوم نه چې دی نو هغه نفرت کوي، الان کې پخپل هم کافر دی، خو دی چې نو هغه شیطان نه خوښوي، بدهوره رټلی شوی وی، چا سره چې هم د شیطان تذکره کېږي نو هغه پې بد وی. نو دی چې نو هغه داسې وکړي، نو الله رب العزت وی دا ورسره یاد ساته لمن تبعک منهم، چا چې د دغه خلکو نه ستا تابعداري وکړله، د الله یې ونه منله، د الله د پیغمبر یې ونه منله، الله د طرف نه چې کم کلام الهي ورته راغلی دی نه مني، دی دا ټول پرېږدي او د شیطان په لمسه باندې وچلیږي او د شیطان په خواهش باندې چې نو هغه د خپل ژوند تیر کړي. نو الله رب العزت وی لمن تبعک منهم، چا چې تابعداري وکړله دوی کې ستا
لأملأن جهنم منکم اجمعین. الله وی زب ضرور چې دی نو هغه ډکم ستاسو نه چې د ټولو نه جهنم. یعنی چا چې ستا تابعداري وکړه هغه به سره هم جهنم ته ځي او ته به هم چې نو هغه جهنم ته ځي. اوس مونږ لکوټې سوچ وکړو آیا مونږ د شیطان په اتباع کې ډېر چلیږو که د رحمان په اتباع کې؟ مونږ چې نو هغه د الله کم حکمونه دی هغه ډېر پځې راوړو که شیطان راته کم کارونه ښه ښکاره کوي هغه کوو. مونږ په خپل ژوند کې سوچ وکړو مونږ د حضور په سیرت باندې ډېر چلیږو او که د شیطان په وسوسه باندې ډېر چلیږو. نو بیا خو واضح اعلان الله دا کړی دی لمن تبعک منهم چا چې د دوی کې ستا تابعداري وکړله لأملأن جهنم منکم اجمعین. نو الله وی زه به ستاسو د ټولو نه چې نو هغه جهنم ډکم. الله دې موږ د شیطان د نقش قدم نه وساتي. خو دا صرف په دعا باندې نه ده، دې سره عملي چې نو هغه به هم کوشش کول غواړي. قال نو اویلو شیطان فبما اغویتنی په سبب داغې چې تاسو گمراه کړلم لاقعدن خامخا زه به کینم لهم دوی ته صراطک المستقیم ستا په لار برابر کې ثم لآتینهم بیا به خامخا زه راځم دوی ته من بین ایدیهم د دوی د وړاندې مخکې طرف نه ومن خلفهم او د دوی د وروستو شا طرف نه وعن ایمانهم او د دوی د ښی طرف نه وعن شمائلهم او د دوی د کس طرف ولا تجد او تبدمو میں اکثرهم اکثر ددین شاکرین شکر کون کی. قال نو اوی اللہ پاک اخرج منها ازاد دی زینا مضمومن نو ذلیل شوی مدهورا رٹل شوی لمن تبعک البت چاہتی تابداری اکڑلستا منهم لدین لأملأن نو ضرور خامخاز بڑکم جہنم جہنم لرا منکم اجمعین استاسو د ټولنا.